استاد عبدالخالق فاتح آغا د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت جال حق باندې اعتراض کړو چې مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت د نبی علیہ السلام د بشریت نه منکر دی او د ټول حواله د نبی علیہ السلام په بشریت باندې وای. ما وته دویم کلیپ کې وی چې حضور مبارک د بشریت نه چې څوک منکر دی دا د سر مومن مسلمان نه دی. په دې باندې د امت اتفاق ته اعلی حضرت سے مستقل رساله پی لیکلې په دې باندې حوالو ویلو ته د فقها او عبارتونو ته حدیثو ته آیاتونو بیانولو ته ضرورت نشته. دا یو اتفاقی صورت ته خبره په आवाज کې ده چې حضور مبارک ته په بشر سره په انسان سره به आवाज نه کې اسم محض سره به आवाज او ندا نه کې او دی وی دا تماله کتابونو دا به تزوخم چې دې سره आवाज کول حرام دی. دا زما پلاس کې الاکلیل فی استنباط التنزیل د علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی او په 486 صفحه باندې او دارالکتب والا مکتبه چاپ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا د سورۃ نور آیات نمبر 63. د دې آیات شریف د لاندې علامہ جلال الدین سیوطی سے فرمائی فیہ تحریم ندائه صلی اللہ علیہ وسلم باسمه حضور مبارک ته په خپل اسم محض سره ندا او आवाज کول حرام دی. په اسم محض سره आवाज کول ورته حرام دی. نو حضور مبارک ته ندا او आवाज په کوم الفاظ سره کې بل یقال یا رسول الله یا نبی الله په یا رسول الله یا نبی الله صلی الله علیه وسلم باندې به حضور مبارک ته आवाज کې اسم محض سره بم आवाज نه کې حرام دوم دغه خبره مفتی احمد یار خان نعیمی سے بم پدی کې کړی دا عمدہ آیات هم ذکر کړی دی. نو چې په اسم محض سره حرام شوا نو په بشر په انسان سره حضور مبارک ته आवाज کول په طریقه ولا باندې حرام شو. او علامہ جلال الدین سیوطی سے خبره نه د ختمه کړي مخکې خپل وی والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته او په دې باندې استمرار دی په دې باندې دوام دی په دې باندې همیشوالی دی پس دا وصال ظاهری د رسول الله مبارک نه ال الان مبارک د خپل زمانه پورې وی ال الان تر اوسه پورې په دې دوام او استمرار دی چې حضور مبارک ته په اسم محض سره आवाज مکو په یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله عمدکا الفاظ عمدکا نهج او طریقہ د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت هم ده. ته په بشریت باندې حواله وی حول سر کې ماته ته وی چې بشریت نه منکر چې څوک وی مسلمان نه دی بیا حوالو ویلو ته ضرورت څه دی هغه د بشریت منکر نه دی او ته په اثبات باندې حواله وی حواله خو به الله تخه چې کله دی انکار وکي आवाज کی خبره ده تو خایا کم صحابی کم تابعی کم تبع تابعی حضور مبارک ته په انسان سره आवाज کړي. جلال الدین سیوطی سے وی आवाज چې کړي په دې باندې استمرار دی په یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله باندې आवाज کړي دي. صحابه دغه طریقه ده. ته خود مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت بارک وی چې تاسو حکیم الامت ته خو تاسو حکیم الامت سلی کلی تخوی چې داز علماء دیوبند خپل کابرین بولم اگر چلته دیم زین نشته تخویزی اولیاء بولم راشد د خپل کابرینو من لګوس وغوره کنه د خپل حکیم الامت تم لګوره حفظ الایمان کتاب دی د 14 صفحه ده د پدی کلی کلی وی حضور مبارک ته یا کل غیب منی یا بازی منی اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے کہ بعض د مراد واغشته اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے وی پدی کې د حضور مبارک سے تخصیص دی ایسا علم وی دا علم چې څنګه حضور مبارک ته دی تو زید امر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. وی نعوذ باللہ سنگ علم چی حضور مبارک تا دے الایاز باللہ ثم و ثم وی دا سی خطول لیونو حیواناتو تا دے دا غشان علم حضور مبارک پا کسا تخصیص تے داستا سو حکیم الامت تے داستا خلق تی چی تویزی اولیاء بولم خپل کتابونو کی باندستر کی پٹی دی او غبل جا کی چا خپل ویزی نبی علیہ السلام جن سے بشر منما انسان منما التبی اعتراضونه کې